الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام سل من قطعك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگانو دوستانو اللہ تعالیٰ دے زمانگ دارا تلل داناستا خپل بارگاہ کی قبول کی اللہ تعالیٰ دے زمانگ دے ټولو کامل اصلاح کی او اصلاح لپاره بنیادی شی چې دی هغه دقه دی دا کم چې موږ اختیار کړی دی یعنی د شیخ صحبت دا دمته اهمه نکته ده او اهمه خبره ده چې په هر زمانه کې په هر وخت کې څومره چې بزرگان تیر شوي دي اکابر تیر شوي دي علماء ربانیین تیر شوي دي ټولو کې زیات زور هغو په دقیق خبره باندې راوړ دی چې بھئی صحبت چې دی دا ځان باندې لازم او ضروری کوي که چېرته موږ اصلاح غواړو کیدای شي زړه کې دا اشکال پیدا کېږي چې د علم یا د تعلیم د تعلم د درس او د تدریس انکار دی یا د هغې حقارت دی یا د هغې اهمیت گویا کم دی نو داسې خبره نه ده بنیادی فرق او وجه دا ده چې علم بقدر ضرورت خو زده کول لازم دي باقی مجموعی طور باندې په هر فن باندې کمال حاصلول دا لازم او ضروري دي او بل طرف ته د اسلام معامله چې ده نو دا په هر یو باندې فرض او لازم ده یو سړی سبق ویل دی او کنه دی ویلې او چې دی عاقل دی او بالغ دی چې عقل پکې مای مجنون او پاگل ني او بالغ ای نو دی با خپل د اصلاح کوشش کوي اگر چې د سره علم شته اگر چې د سره نشته
چې علم ورسره شي بیا خو زیات ضرورت شي، بیا خو هغه په خپل په دې خبره پیږي چې زما د اصلاح ضرورت دی، ما ته زما خپل اصلاح کوم، څه طریقې سره به کوم، هغه طریقې ورته معلوم شي. لیکن یو جاهل دی، انپړ دی، ناسمجه دی، ناپوه دی، نو هغه منیم دا اصلاح لازم ده، اگر چې هغه سره علم نشته، بنیادی یو دوه درې څلور څیزونه به هغه ته معلوم وي او دې پورې هم کیدی شي چې خپل په عقایدو باندې پوره آګاهي هغه ته نه حاصل، نفس مسلمان دی لیکن بیا هم هغه باندې خپل اصلاح لازم ده. نو ظاهرا چې داسې کس چې هغه د چا صحبت وړوکوالي نه نه اوچت کړي، ماحول یې ښه نه لیدلي، بلوغت ته ورسېد، نو اوس خو د هغه ژوند هغه حصه شروع شوې ده چې کیدی شي دې کې هغه د تعلیم او د تعلم چې کوم عامه طریقه ده، رایج الوقت طریقه ده، دا اختیار نه کی او اختیارول ناممکن دی هغه، او که اختیار کی هغه شی هغه ته بیا یادېږي نه په هغې باندې هغه پوهېږي. نو په دې معنی موږ وایو چې علم چا سره یې که نه، لیکن اصلاح چې دا لازم او ضروري ده. د دې تعلق باطن سره دی او باطن به ټول خپل جوړي، کاغه اهل علم دی او که غیر اهل علم دی، کاغه مالدار دی کاغه غریب دی، هر یو باندې خپل اصلاح لازم او ضروري ده. او غیر لپاره به اهل الله صحبت چې کوم دی هغه دی اوجتوي، د هغې اهتمام به انتهایی حده پورې کوي. او دا خو کلونه وشول چې دا خبره بیانېږي چې تصوف دا یو اهم رکن دی، اهم جز دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم میشن او مقاصد په هغې کې یو اهم مقصد دی. لیکن بیا هم شیطان د انسان گمراه کوي، د هغې اهمیت د انسان په زړه کې کمی، او بیا خصوصا چې کوم عامه طبقه ده، کوم لږ ډېر داسې شد بود شوی دی، نو هغو پې زیات اعتراض کوي چې وایي دا تصوف د کومه راغی. او غټ سوال پکې دا یخ هم چېرې دا تصوف څنګه چې دا باقي فنون دي مدون شوي دي داسې د دې تدوین نه دی شوی. نو دې باره کې حضرت دې فرمایل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروستو دا ټول فنون چې کوم دي د دې تدوین شوي دي، دا مدون شوي دي. دې نه مخکې دا فنون دغه شانتې روانو، جدایي پکې نه وه چې دا فقه ده، دا حدیث دی، دا فلانی شی دی، دا تصوف دی، دا تزکیه ده. چونکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جامع او هر چیز، نو په دې وجه هغو به ټول تربیت یو شانتې کو د صحابه کرامو. وروستو پکې بیا دا ترتیب راغی، لیکن دې نه دا مطلب نه چې دا شیونه یا د دې چې کوم جزئیات دي، خبرې اترې نری مرې خبرې دا نه وي، دا هغه وخت کې هم وي، لیکن د هغې تصریح نه وه شوې، وضاحت نه و شوې، بلکې دې پورې به عرض کړم ګوره موږ باندې مونځ فرض دی که نه، د دې مونځ تصریح په قرآن او حدیث کې خو نشته، که شته قرآن پاک کې خو بلکل نشته. وروستو فقها الله تعالی پیدا کړل، هغو په دې کې کار شروع کړو. لیکن زموږ دې طرف ته نظر نی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه وه چې زما د تلو نه وروستو زما صحابه به پاتې کېږي او کیدی شي یو شی هغو ته په قرآن او حدیث کې میلاو نه شي، نو بیا به هم کوشش کوي هغو. او د هغې مثال څه دی چې کله معاذ ابن جبل رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږه، اوږده واقعه ده، ډېره عجیبه واقعه ده. به هر حال هغې طرف ته نه ځم، خو مقصودي خبرې ته راځم چې تپوس یې ته وکړو چې ته خو یمن ته روان یې، ته به هلته خلکو ته واعظ او تلقین کوې، نصیحت به ورته کوې، مسایل به مخې ته راځي، د هغې حل به ته کوې، فیصلې به خلکو له کوې، نو ته به دا فیصلې کوې څنګه؟ وایي چې قرآن پاک په ذریعه به کوم که نه، تاسو موږ ته قرآن پاک ښوول دی، په هغې کې به غور و فکر کوم، تدبر به کوم، استنباط به کوم، په هغې به فیصله کوم. بیا یې ورته وفرمیل که په قرآن پاک کې یو مسله تا ته د هغې حل معلوم نه شو، میلاو نه شو، بیا به څه چل کوې؟ وایي چې بیا به د حدیث په ذریعه باندې د هغې حل راوباسم. تاسو چې کوم فرامین دي، کومې خبرې تاسو موږ ته کړي دي د حدیث په صورت کې، په هغې کې به د دې حل ګورم. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل که په قرآن او په حدیث کې نه بیا به یې چل کوې. وایي چې بیا به خپل چې کوم زما یو سوچ دی، فکر دی، اجتهاد به کوم خپل، یعنی قرآن او په حدیث کې به زه غور او خوض کوم او هغې نه به یو خبره مستنبط کوم، راوباسم به، بیا به د هغې حل
خلکو ته ښیم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله اظهار وکړ چې الحمدلله زما په امت کې زما په صحابه کې داسې خلک شته چې الله تعالی ول داسې علم داسې فهم داسې عرفان ورکړ دی. نو دقه نه صوفیان دا مستنبط کوي ټول چې آخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته وکړي چې سيزونه به وروسته ما راپیخیږي. دغه په ظاهر کې قرآن او حدیث کې څه صراحتاً تذکره ني څه حل به ني، لیکن داسې خلک شته په دې صحابو کې علم او عرفان والا فقها دي، فقيه دي، فقاهت درجه ته رسیدل دي چې هغه به استنباط وکي، استدلال وکي او مسلې به خلکو ته ښيي. نو دغه شان د سلوک او تصوف هغه وکیمو خدا اوس کوم تدوین شته خو ډېر رښتو دي او د هر یو فن تدوین شوی دی. کوم دی یو انکار کوي ټولو انکار وکړو. کزم تصوف نشته یو قسمتي تصوف نشته زبېما د درس نظامی نشته نه خو کې نه وګڼه. د بزرګ چې دلته راغلی اخر کې بیان کړي والله نو تاسو استاد مرګري په پیډلای کنه نه خو ته قوي کنه چې یو شی وي به اصلي وي او به صفته نو مطلب دا موږ چې ولکم نو ورکړ دې کم طرز کم طریقه دا نه و، لیکن اصل خو کنه یو سیز اصل لینو بیا د هغه باندې تاسو خو مخه تاسو یعنی هغه راځ کول نه شي هغه چلول نه شي. دا تصوف مخکې نه روان دي کینی مست وګورئ د مس متعلق خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره مسائل دي چې هغه وښکینو رښتو فقها پکې راوښکل. آسان وګورئ مخکې دا سوارلای نه وي، ګاډي نو، جازونه نو، ریلونه نو، بسونه نو. نو خلک به دغه شانتې روانو پیادل یا به په اسب باندې کوز به شي جموز به وکړو تحري به وکړه ځان له به قبله معلومه کړله. نو څوک دا نوي مسایل دي کنه دا خو هغه کینو. اوس مثلا جاز راوت مثلا د عام ګاډي دي په دې کې موږ کیږي کنه دا یو مسله ده کنه. فقها بیا ویل دي د متعلق علماء چې او کیږي یا نه کیږي. نو دا شیزونه خو هغه کینو چې موږ یې را دا هغه کینو چې موږ موږ ورپسې پریدو دا خو موږ له موږ هم پرې خل پکار دي چې بیا هغه کې جازو مانو هغه کې دا ریلو مانو ګاډي مانو لہذا زمون بس ته چې کله کوشتو چې بیا بکو ځان له بهرحال عرض مې دا دی چې دا اهم رکن دی زمونږ د ټول د ژوند یعنی نچوړ هغه په سلوک او تصوف کې دی ځکه چې د دې تعلق اسلام سره دی. چې سړی د اسلام او زمانین هغه به دا صحبت اختیاري دینه بغیر نه کیږي ګوره او صحبت کې خولی کیږي څه شي آیا صدې کې شخصیت پرستی ده خپل طرف ته شیخ راغواړي چې وای راځي زما اتباع کوي یا زه چې ارسوي ما کټی کې غلطي معنی نه دا څه نه ده. قرآن او حدیث طرف ته غراولي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو احیا دغه جذبه دغه شوق د انسان په ځل کې پیدا کوي. یو سړی متبع سنت چې بس کارو شو کنه الله تعالی په خپل فرمایي چې تاسو زما د مینې او محبت داویدار یې قل ان کنتم تحبون الله نو څنګه به دا محبت اختیار وای الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته طریقه خو چې د مسلمانانو ته د ایماندارو ته د صحابه ته خو زما مینه به څنګه حاصلېږي زما اتباع سره فتبعونی یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع. نو اتباع ته کوي کنه مشایخ خو خاطر چې انسان دی نو څه شي ورته کوي خپل د ذات متعلق ورته خبره کوي خپل د ذوق مطابق څه خبره کوي خپل ذوق یا په نورو باندې مسلط کوي نه دغه قرآن او حدیث او بیانې لیکن چونکه اجازت یافتي سند متصل نه الله تعالی دغه په خبرو کې اثر واچي. یو قاعده او قانون الله تعالی په دې دنیا کې راځ کړ دې هغه قاعده او قانون به موږ اختیارو کني اختیارونه بیا ګوره موږ نشو کامیابې دي. نو په دې وجه دا خبره معمولی مګنه چې ارزه لدی چې کینې صحبت دا اصل دې څنګه راته ویم او حضرت خو فرمایل چې بلکې د حکیم الامت رحمت الله علیه ځکه څوک خپل د شیخ وینو کې دي چې ځړه کې راشي څه خبرې خپل خبره کوي. نو حکیم الامت رحمت الله علیه فرمایي چې علم بلا صحبت کې بیکار ہے چې بغیر د صحبت نه علم څومره مشکل کار دی چا چې حاصل کړ دی غنه دا پوسو غي دا نه دی ویلي چې زه گزاره باندې کوي خیر دې سن سبو چې فرمایل کلیر کټ وی بلا صحبت کې بیکار ہے پکار بکل راځي چې کله سر لوغون دي صحبت شه مهنت دې له سوکالو دی
اتو کارو دی کم از کم مخکې زمانه کې ولک زیات وخو لیکن هغې سره که 2 میاشتې که 3 میاشتې 4 میاشتې 6 میاشتې څومره چې چا استعداد دی یا شیخ څومره مناسب ګڼي اقوم ته وخت غله ورکړه چې ته به صحبت کې پاتې کېږي بس هغه صحبت سره هغه ټول شی چې کوم دی هغه بیا کول شي ټول شي کور کېږي دې سره حالانکه حکیم محمد خو په خپلو عالم څه چې مفتي او ډېر غټ دی اوچتې درجې انسان صرف تش صوفي نو چې زه صوفي وو مونږ به یاره جو خپله وایي نو هغه خو جامع انسان او هر فن کې الله تعالی مهارت ورکړی و دې نه باوجود هغوی خو څه وجه وکړه او زیات په صحبت باندې زور راوړ دی چې بھائی صحبت دا ځان باندې لازم کوي ځکه دی کې چې انسان که مترقي کې کوم شي زده کوي که نه هغه بغیر د صحبت نه زده کېږي ډېرې خبرې داسې چې هغه د هغې تعلق صحبت سره دی د هغې تعلق لیدلو کتلو سره دی د هغې تعلق ناستې ولاړې سره دی نو په الفاظو کې خو نه که نه چې هر شی به تاسو په ټکو باندې وایي په الفاظو باندې وایي که نن سبا چې څومره تقریرونه دي او څومره عام دي شاید باید داسې به چېرته وو او په مخه ترقي کوي خو چې ټک سړی کوي جو راغلی وي تقریر شروع دی خو چې خوځي جو تقریر دی ولې دې سره اصلاح نه کېږي مثلا د شیخ تقریر دی واز دی انتهایی مجبوري نه علاوه خو استثناء شله یو سړی دی چې زه به هغه کراچۍ کې کښېنم لندن کې به ناست یم او د تقریر باور زما په اصلاح وشي قطعا نه کېږي دی خدا مثال څنګه دی فرض کړئ مدرس دلته کتاب وي طلبه دې ورته ناست یو دی هغه انګلینډ کې ناست زه به علم یې زده کړم دی به معلومات غوندې دته حاصل شي ولې هغه چې کوم د علم رنګ دی هغه دته نشي حاصلېدی که حاصل بشي ناممکنه ده دا صحبت صرف دا مطلب نه دی چې پیران وي چې بس زموږ د خانقاه ته راځئ هر یو کار چې تاسو کوئ هر یو فن چې زده کوئ هغې لپاره صحبت لازم او ضروري دی هغې نه بغیر هغه شی په لاس راځي نه هغه چېرته خدا دا چاله الله تعالی ورکي نو زه د هغې نفي نه کوم لیکن هغه د نورو اصلاح نشي کولی د نورو تربیت نشي کولی او نورو ته درس و تدریس نشي کولی مثلا اچانک چاته علوم القا شلل مثلا القا شلل نو هغه خو خپل په ځای کامل شو لیکن چې هغه د درس و تدریس میدان نه تیر شوی نه دی هغه ته دا پته نشته درس و تدریس طریقه څه ده اگر چې علم ورسره کامل دی په خپل ځای باندې پوره دی هغه ټول علوم ور الله ورکړل وهابي طور باندې ورته ورکړی شل لیکن هغه نور ته ګورې نشي کولی ځکه نور لپاره خور لپاره به سړی میدان ته راځي د استاد مخې ته به کښېني رو هغه طریقه به یې زده کوي نو بیا دې په خپله استاد شي دا شاګرد بیا استاد شي که نه موږ شاګردان وو ټول که نه اوس څومره استادان دي نو سړی دې سوچ وکړي چې زه به نرۍ غوندې وم وړوکې غوندې تختی به مې لاس کې وم تاسو خو غټ خلک یې که نه حضرت یې فرمایل تختی به اوس شته که نه خو تختی به لاس کې وي ګاچي به وه جیب کې به هغه مشواڼی پرته وه اوس وګورئ هغه شاګردان استادان شله تصور کولی شئ تاسو دا په څه وجه دغه مشواڼی خو موږ کور کې هم استعمالولی شله لیکن نه استاد نشي جوړېدی فن کې مهارت نشي حاصلولی صحبت والا لازم او ضروري دی نو چې موږ عام یو خبرې لپاره صحبت لازم کوو نو بیا د الله تعالی تعلق او معرفت هغې لپاره صحبت ضرورت نشته زه په کور کې کښېنم جو هر څه به کوم ملاو وشي این خیال است و محال است و جنون دا ډېره غټه خامخیالي ده نو په دې وجه د علم کوشش هم کول پکار دي داسې نه ده چې علم ته د سړی بالکل شا کي لیکن مثلا زه تاسو ډېر اکثر ملګري ناست یې 30-35 عمر تقریبا زیات دی د ټولو نو دې وخت کې هغه غریب په څه علم حاصل کړي نو هغه پر دغه ته علم کافي دی چې مثلا جماعت کې درس کی تدریس کیږي هغې کې دې کښېني شیخ صحبت کې دې کښېني د هغه په مشوره چې کوم ځای کې هغه وي هلته دې کښېني چې هغه دې اوري بس دله دغه علم کافي دی ځکه د دې استعداد اوس هم ته نه چې دی بیا نور شي اخذ کړي یا یاد کړي یا پې ځان پوه کړي نو خلاصه کلام څه شله چې هر یو سړی چې دغه من اصلاح لازم او ضروري ده هغه به د شیخ صحبت اختیاري او د شیخ صحبت کې د سنت رنګ په انسان باندې راځي ګورې که دی متبع سنت نه دی یا خدا شیخ نه دی یا د مورید چې کوم دی د کوشش نه کوي دوه خبرې دي یا خو شیخ په خپله متبع سنت نه دی د سنت جذبه د هغو په زړونو کې نه پیدا کوي د سنت متعلق څه تذکره نه کوي نو ظاهره ده چې څوک چې ورته ناست دی نو هغه بس شي زده کوي بیا یا فرض کړئ دی لګیا دی لیکن په هغه کې هغه رنګ رانغی نو بیا هم بېکاره ده خبره
سلوک او تصوف اصلاح د دغه نوم دی چې موږ متبع سنت شو. بیا په دې کې دا رضایل خصایل بیا تفصیل دا جدا شي دی، حقوق چې ورته موږ وایو، لیکن اصل خو اتباع ده کنه. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر میدان کې اتباع، یو خاص مخصوص میدان کې اتباع نه چې صرف موږ عبادت کې اتباع وکړو او چې بس دم ته مزونه به کول، اوږده مزونه به کول، شپې مبارکې به وپړسې دي عبادت سره. نو موږ یو پهلو واخلو، څوک به بل واخلي، څوک به بل واخلي، لیکن څه نه څه پکې موږ پرېږدو. مکمل اتباع او هغه شی الله تعالی دې خلکو ته ورکړي، الله والو ته ورکړي، هر لحاظ سره هغو اتباع کوي. زمونږ اتباع کې نقصي یو طرف ته ځو بل طرف نه پاتې شي، لیکن دوی الله تعالی جامعیت ورکړي، استقامت ورکړي، استقلال ورکړي، تدبر ورکړي. نو په هر پهلو باندې دغه نظری او د دې عجیب او غریب برکات دي، لیکن موږ په سنت باندې عمل کړی نه نو. د سنت خپل یو رنگ دی، موږ کله اهتمام کړ دی، چرته موږ اراده سره نیت سره د سنت اهتمام کړ دی، ما خو تاسو اتوماتیک به موږ نه ډیر د سنتونو اجرا کیږي، اظهار بکیږي، ولې موږ پکې نیت خو نه دی کړی کنه. او چې نیت کله ونه کو نو بیا څه په لاس راغله، بیا خو عادت شي کنه. چې کوم شی عادت کې شامل شي پاغه معنی ابتدا کې پاغه معنی اجر او ثواب انوارات او برکات نه مرتب کی. انوارات او برکات ثواب په هغه عمل باندې مرتب کیږي چې هغه کې باقاعده زمونږه اراده نیتی او چې نیت وشنو بیا عبادت شي، او بیا چې عبادت شنو ظاهر دغه سنت شي کنه. سنت نه بار یو عمل شنو هغه تاسو عبادت ویل نه شي، هغه بیا بدعت په زمره کې راځي. عبادت خودی هغه چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی فرامین دی، هغه د احکامات دی، هغه قول فعل دی، هغه بالکل عین مطابقي، هغه ته تاسو عبادت وایي. ځکه د عبادت نمونه څوک دی؟ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مبارک چې هغه خو د دې طریقې سره عبادت کوي. نو هغه طریقې نه موږ ایستو ته شون بیا خو عبادت نشي کنه. مطلب بیا سنت پاتې نشي، چې سنت پاتې نشي نو عبادت هم ختم شي. نو سنت اهتمام چې دا لازم او ضروری دی. خپل په ژوند کې د سنت اهتمام کوشش وکړئ. باطن باندې خو ګوره وخت ولګي، هغه خو لازم دی، خو کم از کم ظاهر باندې دغه اثر پکار دی کنه. په کورونو کې د اهتمام پکار دی، خوراکونه منګه کو، ناسته ولاړه کو، اسکاک کو، چا دم ته اهتمام وکړو. ما خو خپل مرګري ډیر کم مې داسې ولل چې باقاعده ارادتن هغه نیت کړي چې مثلا دا شی اوس زخرم یو نیت پکې وکما، باقاعده چې کومه طریقه ده هغه طریقه ز اختیار کوم، خو بس یان سان دی جو بس روانه ده، کې اقتصاد روانه ده. نو په دې وجه زمونږ په اعمالو کې برکت نشته او زمونږ په خوراک سکا کې پر رزق کې برکت نشته. په 60 روپے به وسړی اخلي، خو یې راغلی لاړې. او چې کوم دین سره وابسته خلک دي، عالم ورته وای، حافظ ورته وای، قاری ورته وای، خو نفس دیندار چې سره شد بدی دغه په کمی کې الله تعالی برکت غلا ورکي. مولا له تاسو څومره تنخواه ورکول خو ورکوي نه، دا خو تاسو په کاتو کې ډوشته نه، ولې کټیر ول ورکی چې الله سره دي شي. زمونږ کورسان مولا صاحب راغل لکنه چې دلته کې دي شي لز 2000 یا 1000 ورکی بس، نور خو شي نه کنه. لیکن دغه وخت پکې ډیر مزیدار پاس کی. او بل طرف ته زه 1 लाख रुपए اخلم، 80000 اخلم، ویر دې جړا دا جو و نسلی جی و نسلی پورا نسلی. دغه وجه دا ده چې په رزق کې برکت چې کوم دی هغه تعلق سنت سره دی، چې څومره د سنت احیای دغه ته برکات انسان ته حاصلېږي. دې متعلق تاسو واقع بیان کوم. دا څه چلو چې غالبا شاه عبدالعزیز محدث ذیلوی رحمت الله علیه فرمای وی زما پلار شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه به زموږ مخکې د جناتو ذکر کاو چې دا جنات داسې د خدای یو مخلوق دی او دو په انسان کې د تصرف کوشش کوي او تصرف وکيوما تنګي را تنګي دا مخلوق اشرار پکې زیات دي، شریران پکې زیات دي، غلبه دي، یعنی د دې خلکو دا جناتو کې چې کوم شریر دي تنګي دا خلک نو دو هر چیز کې د تصرف کوشش کوي، په انسان باندې تصرف کوي، پر رزق کې تصرف کوي. یعنی چې څومره غوونه کېږي د انسان چې کوم ضرورت دي د انسان جسم شو او د ضرورت په دې کې دو تصرف کوي. وی ما وی چې دا څنګه خبره ده؟ اوس یو شی موږ لیدل د غیر مری شی دی
غیر مطلب حصي شی دی پیرې ښکاري خو نه که نه هغه چا دا فن زده که کیدی شي هغه ته به ښکاره کېږي اما د پته نشته څوک ته دلته ماهر څوک شته یا نه کیدی شي یي پکې لیکن داسې عزم یعنی پوره د ارادې سره یقین سره وثوق سره چې موږ ظاهر کوي بیا دوی رپېږي د عاملین بیا رپېږي نو سړی ته چې زه حاضرولي شم چې موږ ته وښایي که نه زموږ یو ملګري دی مشتاق هغه ډېر شوقین دی د دې څیز انتهایي ما ته ما داسې ځای ته بوځه چې ما ته دا پیرې داسې وښایي چې دا دی نو زموږ په دې ملګرو کې عاملین ډېر زیات دي یو پنډی کې دی ملک سعید دی نور داسې دي نو موږ وایي د هغه خواله لاړ شه کیدی شو چې هغه خواله لاړ هغه نه ونه شله مطلب دم درود دا هر څه کوي دا انده چې هغه نشي کولی یا خلکو باندې د هغې اثر نه فایده نه کوي فایده هم کېږي لیکن داسې ظاهرولې هم نشي څه اعمال دي د هغې په برکت باندې څه علم دی هغه عمل وکړي جو بس تسخیر ورته حاصل شي یا څه ورته ووایې جایز ناجایز طرف ته نه ځو چې جایز دی یا نه دی دې کې ما فقهاو اختلاف دی د مفسرینو بعضې وایي چې خیر لپاره ګنجایش دی د مسلمانانو پکې خیر یو د کفارو پکې بیړه غرقه کېږي نو بیا گنجائش دی چې دا فن دې څوک زده کړي زده کول پکار دی چې بالکل میدان خالی پاتې نه شي نو وارله عرض مې دا کوو چې هغه ووایي چې دا جنات یو د دو اثر یې دا چل دی هغه چل دی نو ټیک ته موږ به منله چې هغه شتې په قرآن پاک کې ذکر شتې ولې چونکې په مشاهده کې یو شی نه و چې زموږ په دې زړه به دا خبره لګېدله نه ویې زول داسې چلو شو چې موږ کره یو مېلمه راغی مېلمه راغی نو بې وخته راغی چونکې هغه سره بې تکلف تعلق و تګ راتګ به د هغه و د ما د پلار خاص ملګری و نو موږ ډوډۍ خوړلو نو موږ هغه له ډوډۍ راوغوښتله کور کې موږ وینا وکړله زه لاړم ماما چې ډوډۍ انتظام وکړئ مېلمه له ډوډۍ انتظام وکړو ډوډۍ چې راړله هغه ته کېښلله نو موږ وایي ته خوره موږ خو دغه اوس وخوړله مې سره کېناستل پکار وي لیکن ته بې تکلف وي تا سره ناسته نه ناسته برابر ده ته خوره ځان له موږ باسې کینو خبرې اترې به تا سره کوو دې پورې چې د سنت احیا د دې خپل اثر برکت دي جنات اگر چې کوشش کوي لیکن ناکام شي بیا نو بهرحال ویې فرمایل چې هغه ناستو ډوډۍ چې شروع کړله موږ خبرې اترې کوو نو هغه داسې دوه درې څلور نوډۍ چې واغېستلې جو اچانک لکه د دې لاس له چې څوک داسې لاس راواچي چې داسې ښه جو دا نوډۍ هغلته ولګېدی یعنې تمبک باندې سړی بعض یو وخوري که نه زه چې دا نوډۍ اوچته کړه چې درس چې داسې نو یاره موږ د دې لاس لسې چلو شو چا خو لاس نه دی راچولی ظاهر کې څه ښکاري نه خو زه لاس پرې رپېدلي جو نوډۍ هلته ولګېده چې هلته ولګېده جو داسې چلو کو دې روغ انتې مخې ته شي دې نوډۍ پسې چې مخې ته شي دې نوری ټوپ کو جو هلته لاړه وي موږ حیران شو چې هغه داسې چلو شو د ده د لاس نه ارتا وشله دې باندې خو زه څه نه څپېږو چې کېدای شي لاس نه یې ورغښتله لاس یې سس شي یا څه لاس یې ولګېد زنګون سره ولګېد جو ارتا وشله ولې په دې پوه نه شلو چې دې نوړی پسې مخې ته شي دې نوړی په خپله ټوپ کړو چې داسې چل دی شاه ولی الله یا شاه عبدالعزیز محدث زیلوي رحمت الله علیه فرمایي زه ګورم حریان شي ما سره نور چې کوم د کور کسان دي هغو حریان دي دې بزرګ ته یې ډوډۍ کېښله دنه نوړی ارتا وشله دې ورپسې مخې ته شو چې مخې ته شو چې هغې ټوپ کو جو هغه ته لاړه هغه د مسلمان زوی جو بډې ورپسې راښکلې چې نوړی هلته ټوپ کو جو ورپسې هلته لاړ دا قاعده ومه ده سنت عمل هم دی ښه موږ نه که نوړی ارتا وشي زموږ هغه کبر دغه وخت کې بیا څرګندېږي زموږ هغه تکبر که نه هغه موږ چې زه متواضع یم زه داسې جي بالکل ملنسار یاره جي بس دی الله رزق دی قدر پکار دی ولې چې موقع راغله بیا موږ له قدر یېري موږ نه دې نوړی ارتا وشي زه به ورپسې بیا کته کېږم توبه اسمان به په ګټې ویشتو مترادف ته دا خبره هغه بزرګ څه چلو کو چې نوړی ارتا وشله ورپسې ټوپ کو دا یې نه کتل چې دا خلک راته ګوري دوی به راسره خاندي چې سړی دم ته جوګي وي خو یو نوړی وه جو پرېږده وایي دقې ته سنت وایي که نه وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل حدیث دی چې نوړی د نارته وشله هغه راوچته که هغه پاکه که صفا که که د پاکۍ او د صفای قابلي
اوس چا نه فرني تویشله نو به یې چل کوي سټي به بیا مطلب به ځان خبره منې هم پوه کوئ که نه مطلب داسې یو شي ارتاو شي چې هغه د اوچتولو قابل دی د صفای قابل دی لیکن زه اوس ویم چې نن سبا خو هر شي صفا دی ځکه اوس خو دغه د سوی ورته ده دسترخوان راغی بالکل نفاست دی پکې سړی مطلب اوچتولی شي په اسانه نوړی وغیره نو وی فرمایل که نوړی چېرته داسې ککړه شي لاندې شګه مګه څه خاره ورسره ولګي نو ټک ووه بیا هغه وخوروي بیا هغه وخوره ولې که تا پرېښله نو یو خو برکت دننه لاړ د رزق کې الله تعالی برکت یې ښه دی تا پرېښله نو برکت لاړ بل وی فرمایل کومه نوړی چې انسان نه ارتا وشله د اوچته نه کړله قابل استعمال وه د استعمال نه کړم دا د شیطان خوراک شه دا د هغه خوراک شه د جناتو د شیاطینو دا خوراک شه نو په دې باندې مو عمل پکار دی اوس خو که موږ نه نوړی ارتا وشله موږ اډو پروا نه کوو څوک الله سره واچي څوک الله ته راواچي یوځوي حکیم المت رحمت الله علیه یو ځل په ریل کې روانو یو جنټلمین ورسره وګناستو نو حکیم المت رحمت الله علیه کومه ډوډۍ خوړله هغه هم ډوډۍ خوړله خپل خپل دسترخوان مطلب هغه ونګلې چې راووښکه نو هغه چې ډوډۍ خوړله نو هغه نه یو نوړی کته ارتا وشله غوښه وه یا بل څه شی و یو نوړی ته ارتا وشله دې جنټلمین صاحب نه ارتا وشله لکه تاسو کوم جنټلمینان د شاته ناست دي که نه ځوانان په ځان نه پوهېږي بیا وروسته په اجازت یې فرمایل چې داسې د لسم دولسم نه وځي که نه او بیا نوکري موکري ټکرې مکرې خوري بیا ځای له راشي نو بهرحال عرض مې دا کوو چې هغه څنګه هغه نه نوړی ارتا وشله کته نو بجای د دې چې هغه اوچته کړو نو هلته خو هغه خو جنټلمین و خو یاره زه معتبر سړی زه بیا به دا نوړی اوچتوم دا خو ډېره د حقارت خبره ده د تحقیر خبره ده ډېره د شرم خبره ده چې زه اوس دې نوړو پسې منډې وم کته کېږم به ورپسې خو د هغه خپو کې ارتا وشله چې بجای د دې چې هغه اوچته کړو سوچه کې ملومت صاحب او خواجه عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه دواړه وو همسفر وو سوچ هغه قتل یا سوچ کو چې دې بس کې جو الله تعالی واچو دې سیټ لاندې کړه ریل سفر الله تعالی راچو سیټ لاندې اسلام حکیم المت رحمت الله علیه یو دم رنگ مبارک بدل شي انا لله و انا الیه راجعون وی خوراک وی د استعمال قابل دا د شي چلو کوي هغه ویجی کته په شګو کې ارتاو شوی دا وزو چتم په سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا څنګه سړی اوس خو که چاته د حدیث د قرآن او غیظ دم نه منم وي دغه کې ګوتې مو وي دا خو لاړ بلې غار ته وته چې ته قرآن هم نه منې ته حدیث هم نه ته څه شی منې بیا کم از کم خاموشي اختیار کړه که نه منې په دې ژبه اډو هم وایي چې کافر کېږي نه که نه ځکه ظاهرا د کفر تعلق د ژبې سره دی اسلام تعلق هم ژبې سره دی باطن الله ته معلوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې منافق چې هغه به کافر و ځکه هغو ته وحي کېدله چې واقعي د دې ژبې نه او د زړه دواړو نه انکار کوي که یوې نه انکار کوي اوس موږ هغه فتوا نشو لګولی موږ یو عملي منافق دی بس نو بهرحال کله چې هغه الله ته ورکړه حکیم المت ډېر دی رنجیدګۍ اظهار وکړو ناراضه شو ویرېده نو حکیم المت صاحب رحمت الله علیه خواجه عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه ته وفرمایل اله وی زر شه دا نوړی راواخله دا یا دا بوټی چې دا پیساڼې د غوښې دا راواخله ویجی راواخلم بیا راواخله کنه خدای رزق دی بیا له دا ووینځه مال یې راکړه چې زه وخورم دی خو جنټلمین دی ده باندې خو بده لګي دا اوس هغه ناست و سره هغه سړی یو خواجه عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه هغه نوړی راواخیستله پیساڼې څه شی چې و جو هغه یې ووینځله چې ووینځله حکیم المت صاحب ته یې وویجي که بل څوک یې وخوري نو څه حرج دی پکې وایي نه هېڅ حرج دی چې زه بیا وخورم جو خولې ته یې واچوله موږ داسې هم نه کوو ګوره موږ خو به داسې صفا سوتره شي ښه غوندې شي ګورو که نه که نوړی ورته وشله پیر صاحب وایي چې دا ووینځه راکړه وایي احمد جي واخلئ جي تاسو ویلي بده خبر ده اوس تاسو ویلي پکې نه زړه نه کېږي د دې خوراک ته ځکه چې خو کته په ځمکه ورته وشي د خدای خبر صفا ده که نه نو سل خبرې زموږ په دې مزغو کې په دې دغې کې پیدا شي چینجي دي دې کې دننه لکه مازغه نه دي د کبر چینجه پکې پروت دی د استکبار پروت دی د تعالی پکې پروت دی عجیبه ذهن دی نو چې اصلاح نه کنه نو دا ټولې خبرې چورلې په دې ذهن کې نو هغه چې نوړی چې هغه وخوړله که نه بس هغه سړی ویله مسلمان شي هغه جو فورا د حکیم المت رحمت الله علیه خپو کې پرېوت ویجي سخته غلطي مې کړ دی
د رزق داسې قدرداني دی نه مخکې ما نه وه لیدلې وي کومه چې تا وکړه وي دا عملي سبق دی که نه اوس که زمونږ مخکې څوک دقسې وکړي چې مونږ به له بله لته راواچو لږ نورې لرې کوي تا وله یوه راواچول زه به وله دوه راواچوم نو بهرحال دا سنت عمل دی دې باندې کم از کم کور کې عمل پکار دی کور کې خو نه شرمېږئ که نه ځکه شرم وي جو بهر حالونو کې به چېرته نورو خیراتونو کې به خپل کور کې خو بني که نه نو کور نه ابتدا وکړئ د دسترخوان خاص اهتمام کوئ د دسترخوان اهتمام اوس که ما ټولو نه تپوس وکړه نه ټول به دقسې شی ته ما ته پته ده نه کوئ زه الحمدلله کوم کله دسترخوان ني مثلا دا ټوکې دی ګوچ کیدی شي دې باندې دسترخوان اطلاق یم نه لیکن مجبورن څه شي نه زه داسې واچوم دا له پاسه پې پلیټ کېده د دې اهتمام کوئ ضروري ده چې دسترخوان دی کوي مثلا دا صادر دی دا واچوئ لاندې هېڅ شی میلاو نه شي یو کمیس دی یو پیسکه غوندې د هغې واچوئ تولیه واچوئ ځان ته دا بانی بنی ښه چې دسترخوان نه وځي هغه جو هلته اچولې هغه جو دلته وځي جو وینځلې وه جو پته نه لګي کوم ځای کې ایښی دا ټولې خدای مې د الهر زه داسې چونکې کوم نه ځکه ویم الحمدلله د دې اهتمام کوم یو دا چې کافي وخت نه زه په ځمکه باندې کښېنم خورم برم سړی خوړی شي دا هم ده که یو سړی معذوره دی خو جو خود خوړی شي هسې به هم گنجایش شي خو زما خپل ذوق دا دی چې حرکته کښېنئ خورئ چې کوم ځای کې سړی اهتمام کولی شي فرض کړه د بل چا میلمه شي هلته ځای نشتی خو جو مجبوري شله نو په ځمکه د مالګې اهتمام پکار دی فرض واجب نه دی فرض واجب نه دی لیکن بیا هم یو ادا ده د دې اهتمام زه دا ځکه ویم ځینې څیزونه موږ وایي فرض واجب نه دی ولې موږ هغه فرض واجب کله پوره کړل موږ هغه فرض واجب کله پوره کړل وګورئ شیطان چې انسان باندې حمله کوي که نه هغه اول په دې مستحباتو باندې حمله کوي ګورئ هغه په فرایضو په عقایدو باندې حمله نه کوي اول به ستاسو زړه نه د مستحباتو اهمیت وباسي سړی داسې مستحب دی دا موږ ګمراه ولې شلولو نن خلک سنت پرېږدي نور چې کوم مثلا نوافل دي د هغې اهتمام نه کوي بس 2 رکعته فرض وکړي اجو منډه ده ذهن یې ګډوډ شي که نه د هغې اهمیت زړه نه ووته نو اول په مستحباتو باندې حمله کوي هغې نه وروسته په سننو باندې حمله کوي هغې نه وروسته واجبات بیا فرایض بیا عقیده جزا کافر یې کړلې همون خوشحالي وایو جی ماشاءالله جی موږ کو شکر دی جی چې دا فرض یې وکړو شکر دی ولې اسې اس به سے فرض وکړو دا نور به څوک کوي لیکن چونکې داسې فرقې راوتې دي که نه ګمراه فرقې راوتې دي چې هغو د سنت اهمیت د خلکو په زړونو کې کمی چې یو سړی د سنت اهمیت کمی مستحب ته بیا کله ګوري مستحب ته بیا هغه نه ګوري نو بهرحال سهار مې کوو چې د دې اهتمام لازم او ضروري دی که نه مطلب مې دا دی چې تاسو به وایئ چې څه څیزونه جو کمزوري دي جو د مولیان حضرات ناست دي دغه ضعیفو پسې جو ضعیفې مسلې لټای وي ضعیفې خو لټو ولې هلته موږ هغه خاص خبرې پرېښې دي نو موږ چې د ضعیفې نه شروع کړي نو هغې پسې به ځي بیا چې د دې ضعیفو خبرو اهتمام یې وکړو نو بیا به زړه کې قدرداني پیدا شي چې وایي د دې دم ته اهتمام دی نو چې کوم فرایض دي او واجبات دي د هغې اهتمام څومره لازم او ضروري دی زمونږ مشایخو د دې عملي نمونه ښولده عملي شیخ الحق دوی رحمت الله علیه متعلق راځي هغه په دا ویل دي د هغې اهتمام یې کړی او حکیم الامت په آداب المعاشرت کې لیکل دي د ډوډۍ آداب څه دي چې کله ډوډۍ سامړه شله ورسره اونګلې شو نو ویې فرمایل چې ډوډۍ ښي طرف ته کېده دې باندې چا عمل کړ دی الحمدلله زه پې کوم چا پې کړ دی لوستې به تاسو 100 ځلې په دې کتاب کې نو تاسو سنت څه ته وایې تاسو اصلاح څه ته وایې چا نه پر دې باندې عمل کړ دی نه به یې کړي بل دا یو فرمایل چې کله ډوډۍ راغله او سالن نشته نو ابتدا وکړه د سالن انتظار کې موسه ځکه اصل دا ډوډۍ ده سالن ځکه هغه بدلیږي را بدلیږي ډوډۍ که یو طرز کې ده غنم دی یا جوار دی بس وی فرمایل دا اصل ده دې سره ستا ګزاره کېږي یو سړي له تاسو 2 ډونګې ونګلې ورکړی که هغه موړ شو بل څه چل به ولو وشي بیا پرې په وار به ولني ولې مړېږي نه او مطلب حقیقت پنځان به وکړی یو وچه ډوډۍ ول ورکړی موړ به شي نو دا رزق اصل دا دی وی فرمایل چې ډوډۍ راشي ونګلې نی نو رو رو شروع که نری نری انتظار مه کوه او چې ونګلې راغی نو ظاهره دی ډوډۍ انتظار به کوې
نو مقصد مې دا چې د دې رزق فراواني موږ باندې ډېره زیاته ده، لیکن بې برکته شوې ده خبره. په څه وجه؟ چې موږ د سنتو احیا، د سنت اهتمام پرېښی دی، سنت اهتمام پرېښی دی. خوراکونه له خو ډېر خوشحال یو او چې هر شي چې څه شي چې بس موږ چېرې راغښتلې، ولې نه د سنت اهتمام، نه د دواګانو اهتمام، نه د سنت طریقې اهتمام. خو بس یو کار دی چلیږي، بس صرف هغه خېټه ډکه شي د هغې انوارات او برکات هغه بیا کوم ځای کې ظاهرېږي، د هغې سره چې کوم قوت طاقت میلاوېږي هغه په کوم ځای کې بیا په ښه کارونو کې لګي. فقط دغه ایسته ورته خرافاتو کې ولګي، یا جوده شو چې وخورو جوده پراته وي، بیا د ړخ نه یو. د هغې وجه دغه ده چې د سنت مطابق خوراک نه دی شوی، نو هغه ګویا انسان لپاره ظلمت او وبال بیا جوړ شي. شاه ابراهیم خردوي رحمت الله علیه به یو بل معمول و، څه ځای ته به ډوډۍ له لاړ، چا به ډوډۍ وکړه، ځکه دې کې موږ تنګ یو که نه ډېر د ډوډو موړو کې، چې ډوډۍ به له چا وکړله چې لا وړل دسترخوان به ولګېد، نو بیا به وي چې بهی هغه میزبان کوم ځای کې دی، چا چې ډوډۍ کړ دا کوم ځای کې دی، هغه دې رامخې ته شي. نو ستاسو که خیال اکثر د سنو سالونو باندې یا د خوراکونو باندې له پاسه ډونګو باندې یعنی سرپوښونه ایښي یا پس صادر مادر اچولی، نو حضرت تیبا مزاحن با فرمائل بھائی میزبان سامنے آ جائے، جو کھانا رکھا ہے ذرا اس کی نقاب پوشی کی جائے، نقاب کشائی کی جائے ذرا. مطلب دینا دا لوگ خموخن دا سرپوخون لرکا منگ پوا کا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دا سیشے دے پخ کر دے. اب وہ توی جی دا خطا ستا پتا زی دا شی دا منگ تا پتا دا حکم شی بکم شی سر ملاوم خرم باوی دی منی میں پوا کوي. چاوی حضرت دا سا خبر دا بی آو دام خبر دا د هر کلی د هر قوم خپل یو رواج دی، خپل یو طریقه ده، که هغه طریقې مطابق د دغه غشي استعمال نه کړو خوند به مو نه خلک خلک به ځان سره خوندوي وي، خلک به ځان سره خوندوي. مثلا وی فرمایل چې خپل د انډیا غړ ته د یو ځای نوم یې واغسته، وی فرمایل دلته زمونږ طریقه دا ده چې کله غله څوک پخه کي نو دې سره نروب دالی بالکل اوبه، نو دال څه لپاره دی؟ دا د غلې لپاره دی. او چې کله ډوډۍ ورسره ومایخي نو هغې له جدا ونګلي. نو ویې فرمایل چې یو سړی د بل ملک نه راغی، د بل خطې نه راغی، د بل کلي نه راغی، هغه غریب خو ګوي چې دال وماده یا جو ډوډۍ وماده غله وماده چې دال یې واچوله ډوډۍ سره شروع کړم به کله اوچتېږي، خو دې به پکې هسې لامبو ووي پورې راپورې کېږي به. نو خلک به ورسره خاندي چې سړی ته تا ډوپته نشته چې دا دال د غلې سره سړی خوري، د هغې ځای رواج دی. کېدای شي زموږ رواج بلي د بل ځای بلي، نو دم ته اهتمام به کوي. فرمایي وایي دې څیزونو باندې موږ پوه کړه، یا به وي چې کوم شی کوم سره میلاو کوم چې د هغې ذائقې او خوند کې فرق را نه شي. کېدای شي شی ډېر ښه دی لیکن ما ته د هغې طریقه معلومه ده چې څه طریقې سره به خورم، نو هر شي روان شي که نه. بیا به تاسو فرنیانې په دې غلو کې اړوئ نو اجو دال به بیا ځان ته زه داسې چلو شو، دا تقریبا یو 2 هفتې وشلې، هلته یو ملګري خواته تلم چې بل څوک ما سره و، د دې د ملګري خو د هغې زه و، نو موږ کېناستو هغوی یو شی کېښه دغه کاسټرډ نماسې شی و، خوږ شی و، خو هغه داسې غوندې جوړ و لکه ونګلي چې، نو زما ورته غلي غلي اوس کتلل، غلي غلي مې کتلل، خدای دا ځان ته واچوم که وانچوم چې دا به مرچکې خو پکې چېرته شتې نشتې، تریوالی پکې ډېر دی، خوږوالی دی، څه شی دی دې شش و پنج کې وم. داسې مې سوچ کوه دې کې راته چا وایي جي دا دغه د کسټرډ نه بل یو څه نوم یې واخیست، دا هغه شی جوړ کړ دی. او زه شکر دی ما چې ودې راته ما خو کار جوړ کړی وم. داسې څیزونو حقیقت سره تعلق وي کې د دې اکابرو څه ضرورت هغوی به یې ډوډۍ دا اچوئ چې خورو. د هر څیز سلیقه ادب دا تکلف نه دی. ګورئ دې څه ضرورت چې موږ چېرته خو نه کوو که نه، خو بهرحال هغو به یې راشه موږ ته وښیه کم شی کم څیز سره به میلاوم خورم، به کم به جدا خورم، کم به کمې طریقې سره خورم چې هغې کې ذایقه ښه پیدا شي. دا ټولې دا د تربیت خبرې دي. نو بهرحال ډوډۍ هغه بس شروع شو، تاسو هم خوشحاله یاست. نو عرض مې دا کوو چې حکیم المد رحمت الله علیه خواجه الحسن مجوب رحمت الله علیه هغه نوړی صفا کړله، ویي جي که اجازه چې زه به یې خورم، جو به یې خوړله. نو سړي باندې اثر وشو چې یارې داسې قدرداني ما نه وه لیدلې، زما دې توبه بیا وي، زما دې بیا توبه. بل پکې وګورئ اهمه نقطه څه ده چې هغه دا ونه کتله چې وایي زه دم د غټ عالم یم یا زم د غټ یو شخصیت سره زما تعلق دی، زه چې دې نوړو پسې ټوپ وم نو دا خلک به راسره خاندي.
دا شی مونږ کې ډېر بد دی. زما که جذبه یو ما ولې زه دې کسانو ته ګورم چې دوی به راسره خاندي، خوشحالي به که طنز به رامنې کوي، نو زه د هغو د مزاج مطابق بیا ځان چلوم. نو دا ما نقص دی که نه، دا هم کمی شي که نه. زه هغو ته سله ګورم لا یخافون لومة لائم، دا صفت پکار دی. دا نه چې خلک ما ته که څوک نه ګوري نو زه به غلې غوندې نوړی راخلم، که څوک ګوري زه به ځان ناشنا کړم. دا خو بیا ګویا زه د مخلوق لپاره خرمه جو پرېږدم. دا شی به مخې ته کوی نه. ځکه اکثر ځایونو کې زما ډېره تجربه شوې ده الحمدلله. دې معامله کې زه ښه یم، داسې ویلی شم. دا ما د مرګرو دا مرضونه ما معلوم کړي دي. نور پرېږده، تاسو کور کې څنګه خورئ، بار په دې خیراتونو کې څنګه خورئ، او چې دعوت ته لو کې په هغې کې څنګه خورئ، تاسو په خپله فرق معلوم کړئ. خپل کور کې موږ عملي وو دواړو لاسونو سره، نه دا ګورو چې څنګه مې نوړی واغېسله، څومره مې واغېسله، کوم ځای کې مې کېښله، په وښکو مې بهیږي که نه بهیږي، بار لاس راکاږي. ډېر داسې موړ راغل دی دنیا ته، داسې به لاس راکاږي. دا ټول دا مرضونه دي که نه، دا مرض دی مرض. ها څنګه ځای کې به سړی تکلف کوي، د هغې اجازت شته، خو داسې عام نه دی. ولې موږ له نه دی زیم کم از کم، ځکه موږ هسې ناجوړ یو. چې لا پکې موږ له سهولت پیدا شي، گنجایش، نو بیا خو موږ نوک کې سوک ځای یو. وګوره کله چې ابو حذیفه بن الیمان و که نه رضی الله عنه، کله چې د کسرا دربار ته لاړل، اوږده واقعه ده، په سمندر کې نظم چې ولې تلو څه چل شوی و. کله چې هلته کېناستل، هغو سره مذاکرات و ډایلاګ و، خبرې اترې کولې، د ډوډۍ وخت وشو چې ډوډۍ ول اول راړله د سرو کاسو کې راړلاس، د سرو زرو لوښي وو. نو هغه داسې صحابي خو نه یو قول ما داسې لوستې، هغه ولې لته راواچوله، ورته یې غوځار کړل. وایي دې کې به زه ډوډۍ خورم. وایي دا خو زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام کړ دي، دې کې به تاسو ماله ډوډۍ راکوئ. د بادشاه وخت او د هغه په دربار کې داسې خبره کول، داسې گپ شپ نه دی. دا و بالکل غلی شلل. کورسۍ والا چې کومې خلک هغه د سرو زرو د سپینو زرو وي، لته یې والا راوچول، زه هسې ولاړ خیمه وي، زه پرې نه کښېنم. خیر خو بهرحال چې کله هغو له اهتمام وکړو، ډوډۍ چې کله راغلله، چې ډوډۍ ته کېناستل، دسترخوان ولګېد، ډوډۍ خوړله یو نوړی هغه نه ارتا وشله کته. چې کته ارتا وشلله، یو هغه زر را اوچته کړه، صفا کولی. نو بل یو د هغو مرید و تابعي و څوک سره ناست و، هغه ورته داسې چوکه وي، ټونګی والا وکړه، دا یې چل کوي، دا خلک ګوري، بادشاه ناست دی، وزیر ناست دی، دا کبراګان ناست دي، دا غټ غټ فرعونان ناست دي، دا یې چل کوي. ولې چل وشو؟ وایي ته چې دا نوړی اوچته دوی به خاندي چې دا مسلمانان دم د وږي تږي دي، یو نوړی وچ هغه هم پرې نخله، دا نور ته ګورې نه مجمې ډکې دي وي، غوښو ته وګوره، د ریجو ته وګوره، نور د څیزونو ته وګوره، خدای ته ګوره. وي شرمول مه کوئ، لکه موږ چې عام الفاظو کې وو، دا یې چل کوي. وایي ستا د خیر خو موږ به در سره وشرمېږو، موږ سره د بعضې وخت بیا د بل غم نه خپل غم وي که نه، چې زه خیر دا بل شرمېږي که نه، ولې چونکې زه د سره وابسته یم، زه ورسره تړلی شم، نو زما توهین کېږي، معمولا بیا د خپل توهین غمي، بیا زما هغه اخلاص او للهیت په دقیق موقع ختم شي. دا اخلاص او للهیت ډېر ګران شی دی. ویرو له خو آسان دی، خو اپناول له په هغې باندې عمل، هغه خپل په ژوند کې راویستل ډېر انتهایي ګران دی، انتهایي. نو بهرحال عرض مې دا کوه چې نوړی ته ورته وشلم، چې نوړی را اوچته کړه، ده ورله دې داسې ټونګې مونګې ورکړه چې مه کوه. نو هغه ورته څه ووایي، صحابه وو که نه، د سنت په رنګ کې رنګ شي وو. نو څه یې ورته ووایي، سړی ته عجیبه سړی وي، الله تعالی د دین په ذریعه باندې موږ له الله تعالی د عزت را کړ دی. موسی نن راغلی، هغه د موبایل کلاو دی، بند دی کوه، ماشاءالله پاور آن یې ښه دی که نه، بندولو مواز دی. نو څه عرض مې کوو چې هغه ته څه ووایي چې ته عجیبه سړی نه، دا الله چې موږ له دا قدر او منزلت دا خو د دین پوجا را کړ دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک دی، هغو د صحبت په برکت دا را کړ دی، او دا خو عین زما د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی. عجیبه سړی وي، ته ما اوس دغه کوې چېرې دا خلک به څه وایي، بدې ردې به وایي،
موږ ته وایي چې دا بې عقله خلک دي، بې وقوفه خلک دي، نادان دي، احمق دي. فرمایل احمقان دا دي وي زه داسې نشم کولی اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقاء، زه به خپل د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم یو سنت چې کوم دی دی نالایق خلکو له او دی فاسق و فاجر له دی بې وقوفو له به زه پرېږدم، چېرته به داسې ونه شي. د ټولو په مخ کې هغه نړۍ صفا کړه، خولې ته یې واچوله. دې ته وایي اتباع سنت. خو بهرحال عرض مې دا کوو چې مولوي صاحب هغه میلمه د نړۍ پسې ټوک، موږ به زیات نه زیات یو ځل داسې کوو، خو چې ورته شله بیا ورپسې موږ نه ورته کېږو. چې بیا راته ټول ګوري، یو خو دا د مجمع که نه ټول لګیا دي خوري، چې هغې کې بیا پته ونه لګي، ولې چې یو کس خوري نور ورته ګیر چاپېره ناست دي. زموږ دا دعوت هم داسې که نه، دې ته کلابي دعوت وي. د دعوت غالبا ما درې قسمه بیان کړي وو، یو د عربو دعوت دی او بل کوم یو دی شرفاو دی، خو نوم څه بل دی. بهرحال او یو کلابي دعوت دی. کلابي دعوت څه دی؟ یعنی درې قسمه. یو دعوت دا دی چې میلمه ته شی کېده ته تیزه، هغه به خپل په مرضی خوري، یو دا دعوت دی. بل دعوت دا دی د عربو غالبا چې میلمه سره ته هم کېنه، د هغه دې خوري ته وخوره. او درېم څه دی کوم چې زمونږ دی، موږ زر زر لاسونه وکړو داسې موږ باندې پیریان راغلي، بیا پیریان تاسو به بس ختمه شله. چې موږ 15 منټو کې وخورو چې بیا میلمه ته دقسې ګورو، دقسې د سپي د عادت دی که نه چې سړی چې نړۍ کته اوچتې جو کته ګوري، چې برکۍ جو هغه ګوري سړي ته جو کته بار جو موږ میلمه ته دقسې ګورو، که هغه نړۍ اوچتې جو کته که بر بیا غریب په دې مرۍ کې نښتي بیا نه بیا کله خوړي کېږي. نو خیراتي دې منې هم لږ عمل وکړئ. زه اکثر ځایونو ته چې لاړ شم ویم سړو روښه ډوډۍ له راغلي بیا ګوره زه بل ځای کې نشم خوړی. چې راویستلی مونږ راویستو جو زموږ مزاج باندې وچلېږی که نه، په ارام په ارام وخورئ که نه بیا بل ځای ته منډې وو. نو بهرحال عرض مې څه کوو چې نړۍ ته ارتا وشلله او هغه پسې ټوپ کړو. هم داسې معمولي سړی خو نه و، د سنتو پابند و که نه، خو چې نړۍ هلته ټوپ کړو جدو ورپسې هلته ټوپ کړو، ورپسې لاړ لکه ډوډۍ دسترخوان نه پاسېد هلته لاړ. چې هلته ورسېد چې د نړۍ بیا ټوپ کړو چې ورته شله. ټول ولاړ دي حیران دي چې خدای دې نړۍ کې څه داسې چلو شو، څه کرنټ پکې پیدا شو، څه مقناطیس ورسره لګېدل دي، څه چل دی، دا خو ټوپونه وي. خو خیر چې درېیم ځل د نړۍ ټوپ کړو جو ده وله ځان ورسو جو راوچته کړله، صفا یې کړه، جو خولې ته یې واچوله، ویې خوړله. بیا راغی خپل دسترخوان باندې کېناسته، ډوډۍ پوره کړه. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي خبره لاړه راغله، ځکه موږ کې همت خو نه و چې درنه تپوس کړی دی، ځکه یو طرف ته خو سنت معلوم دی چې نړۍ به اوچتئ، ولې په دې راز نه پوه چې د نړۍ ټوپونه ولې ول. خو خبره چې کوم ځای کې وه جو په قضا یې پاتې شلوي. لږې ورځې وشلې، زمونږ په دې ګاونډ کې یو ماشوم و، په هغې باندې هغې څه خبرې ګډې وډې شروع کړلې. چې ګډې وډې خبرې شروع کړلې نو زما والد صاحب لاړه، جو موږ پکې لاړو چې راوګورو دې له څه چل دی. نو هغې ماشوم یې عجیبه عجیبه خبرې کولې، یعنې هغې باندې پیریان راغلي وو، پیریان پرې راغلي وو. نو هغو خبرې کولې او خبرې د دې په ژبه باندې جاري کېدلې. قایل خو یې بل څوک و که نه، ناقل دا وه. نو چې کله موږ هغې باندې دم وغیره دا اچو، نو هغو ډېر زیات غوسه کېو، لکه دا جینۍ چې و غوسه کې و خبرې کوي اوس. چېرې وایي بس تاسو ډېر بد خلک یاوي، څه شی تاسو موږ له رانه کوي، موږ اوس په دې جینۍ نه لرې کېږو. موږ دا غوږونه ودرېدل، ما خو دې څیز کې تردد کې وم، ما چې دا څه وایي دا جینۍ چې څه چلو چې موږ دونه څه شی وتښتوو، څه کمې پیدا شه، د دو حق کم ځای کې و. ویل موږ ته په دې کورونو کې حق نه میلاویږي زموږ. نو زما پلار ته تپوس وکړو یا بل چې څوک و هغو ته تپوس وکړو چې بھئ ستا څه حق دی ستاسو، که حق سی موږ به درله راکړو، خو خیراتي دا جینۍ پرېږدی، دا غریبه پریشانه کړه تاسو. هغوی وایي چې نه داسې نه کېږي، حق په دې معنی نه راکوي مخکې راځي وي ستاسو په کور کې دعوت وي، اوس زه ولاړ یم وي، زما د کور کسان هم ولاړ دي، وي دم ته راځئ مخکې ستاسو کور کې یو دعوت و. خو ما چې دعوت یې کړو چې زما د غوږونه ودرېدل چې دعوت خو موږ کړو، دې جینۍ ته څه پته ده چې ستاسو کور کې دعوت و، یو میلمه بار نه راغلی و.
او موږ کوشش وکړو تصرف وکړو چې یاره دې نه مخکې موږ خپل په تصرف کې ناکامه شیو دې خاندان باندې موږ ډېر وس وکړو ونه شته دقه ډېره زبردسته موقع دا میلمه چې راغی د چې ډوډۍ شروع کړه خبرو اترو کې شنو یاره موږ نن موقع ده دې کور نه به موږ لازما دا ډوډۍ خورو خو چې څنګه دغه لاس له موږ لاس راواچو هغه نن وړی ارتا وشله نو موږ خوشحاله شو چې زه اوس به اوچته ګو به خورو ولې هغه د مسلمان زوی چې ښه پراختیا دې ورته ودرېده د نوړی پسې ټوپ کوي تاسو له یېر شلل وي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي زه حیران شم چې تاسو له یېر شلل وي نوړی چې ټوپ کوي هغه ورپسې بیا ټوپ کوي هغه ورپسې بیا ټوپ کوي اخر یې اوچته کړه وي ونه شله موږ یاره ده سره نه کېږي نو وګوره زموږ دقه یو رزق خو هغه موږ نه واغسته وي نو موږ ځکه لکه تاسو تنګو چې خیراتي زموږ څه کیسه ومه کوئ په دې کې نو شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي زما به یقین پیدا شي چې د جناتو تصرف شته نو اهمه نکته څه وه هغه دا وه چې موږ تپوس وونه وکړو چې تاسو زموږ په دې کورونو کې څه شته مسلمان دی که کافر سره خو جدي دي لیکن څنګه یې سوا دا تاسو دلته ګیلې معنی وکړلې کوم کورونه دي چې هغه ستاسو د دې تصرف نه محفوظ دي وی سوی هغه جناتو هغه دا وی خصوصا وی ستاسو دا کورنۍ چې دا موږ نه په دې محفوظه ده چې په دې کور کې یو کاروم خلاف سنت نه کیږي یو کار په خلاف سنت نه کیږي او چې کوم ځکه د سنت احیا مکملي الته زمونږ تصرف نه چلیږي دغه موقع موږ دا نوړی په پلاس شي ولې هغه دم ته ضرور سړی راوته چې هغه په سنت عمل وکړي هغه نوړی راوچته کړل وي او دې نه مخکې وګوره فلاني ورځې باندې تاسو دعوت کړو ګازرې زیاتې شوې مونږ خوشاله چې زه اوس به دا شی مونږ ته پاتې شي هغه تاسو چې دا بده خبره ده دې کور کې لغونې ورکړئ دلته ورکړئ الته ورکړئ الته ورکړئ مونږ بیا دقه سې پاتې شلو دا خبره مې په څه پورې ګوره چې اصلاح د اتباع سنت نوم دی زمونږ په کورونو کې برکات نشته که نه مطلب ظاهري دغه ریل پیل ډېر دی آمد ډېر دی لیکن هر سړي نه تپوس کوي هغوی چې دم ته تنخواه اخلم جي دا شی مونږه پوخ کو دي دا شی څوک وایي پیسې ټینګېږي نه څوک وایي خوند یې نشته ذایقه ختمه شلله دا په څه وجه زموږ د بدعمالۍ په سبب منې که نه خو خصوصا هغې کې سنت ته خاص دخل دی که نه د سنت مطابق هر یو کار چې وي هغې کې برکات لازم دي ګوره دا دروغجنه خبره نه ده د کاڼي کرښه ده نو هغه ته وګورئ اوس نو بهر الله تعالی دې موږ په سنت باندې صحیح طریقې سره ګامزن کړي هغې لپاره د شیخ صحبت دی او چې سنت باندې عمل کوئ که نه هر یو عمل چې کوئ د هغې رنګ به تاسو باندې ظاهرېږي ګوره دا یاد ساتئ څنګه چې د هر نیک عمل خپل یو رنګ دی د هغې یو اثر دی د هغې یو یعنی نورانیت دی هغه په انسان باندې ظاهرېږي دغه شان که بد کار کوي د هغې ظلمت انسان باندې هم ظاهرېږي ها دا جدا خبره ده چې کیدی شي د انوارات او برکات یا د ظلمت د ده په دې ژوند کې د باندې ظاهر نشي کما حقه څنګه چې پکار ده لیکن د مرګ په وخت کې لازمن ګورې دا شي څرګندېږي دا به څرګندېږي دلیل شته که نشته دلیل شته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری وخو بیماری ایام روانو مرض زیاتېده ورو تر دې پورې چې جومات ته دې راتلو همت پاتې نشه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته حکم وشو ته مزونه کوه لږ به 12 مزونه کم به یې ته مزونه به وکړل عین چې کومې ورځې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړو نو که تاسو دې خبره باندې غور کړي یا وکړئ نو په دې موقع باندې د خاص موقع باندې صدیق اکبر موجود نه و صدیق اکبر رضی الله عنه موجود نه و ولې موجود نه و څه چلو کله چې سهار وخت شو صدیق اکبر رضی الله عنه حسب معمول راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه مصافحه یې وکړله معانقه یې وکړله تقبیل یې وکړو لاسونه مبارک یې ورخپل کړل نو بیا یې څه وویل چې ویې کتل نو رنګ مبارک ورته ډېر ښه ښکاره شه بشاشت آثار پې محسوس شلل تر و تازګي محسوس شلله گویا چې نن ماشاءالله صحت مبارک ښه دی چې کله دا منظر یې ولیده نو بیا خپله مدعا پیش کړله څه وی
وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستاسو اجازت نو غالبا مقام زبده یا بل مال غنوم يرشه هغه ځای کې زما یو کورنۍ ده یا کور والا مې هلته وما ده یا دا چې هلته زما فصل وغیره دی نور څه ضروري کار مې دی هلته تلل غواړم که ستاسو اجازت یې زه به لاړ شم که ستاسو اجازت یې زه به لاړ شم اوس دغه رس د وصال ده بیماری چې مخکې نه را روانه ده رس رس زیاتېږي کمزوري زیاتېږي او دلته صدیق اکبر رضی الله عنه اجازت وغوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړي تلی شي لاړ شي چې کله هلته ورسېدل کار وشو یا ونه شو خو بس چې ورسېد جو خبر راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړ صدیق اکبر رضی الله عنه په منډه را روان دی راغی نو دې ځای کې اهمه نقطه اوس ده چې آیا دې پورې خبره کوم چې دا کوم عمل سړی کوي که نه د دې انوارات او برکات یا د دې ظلمت الله دې محفوظ وساتي دا ګوره ظاهرېږي دا کیدی نشي چې دا پټ شي کله الله تعالی دنیا کې د انسان په عین حیات کې هم څرګند کړي لیکن که دغه وخت کې نو کم از کم مرګ ته قریب یا مرګ نه وروسته لازما ظاهرېږي د هغې اثرات د هغې برکات ظاهرېږي زموږ دا ملګری و دا اوس چې وصال شوی دی نه دغه خالد حبیب صاحب د دې وصال نه مخکې چونکې عمل به هم ډېر زیات کوو که نه د تهجد لمونځو کې به شپږ سپارې تلاوت کوو تهجد کې نور د معمول تلاوت جدا تهجد لمونځ له به ټولو کې اول پاسېده خانقاه ته ګزاره دوه شپې خو به یې وي هلته بالکل خاموشۍ سره ځان له به جدا نو شپږ سپارې تلاوت په خپله سوچ وکړئ شپږ سپارې او دې نه علاوه چې کوم د روزانه معمول دی هغه جدا نو کله چې د هغه د وصال وخت هغې نه لږې ورځې مخکې بیانات به هغه کول خانقاه کې هلته لږې ورځې مخکې دې پورې چې د دې اعمالو انواراتو برکات بعض وخت الله تعالی ظاهر هم کېدای شي بعض ته نه ظاهر نو زما خپل زما ذوق داسې دی او کیفیت چې ما ته دا کشف الهام القا دا څیزونه نه زه دی زه یعنی حق کې ما نه دې سره زما څه وابستګي شته یو شي که نه و شوق دي سړي یاره ما ته داسې القا وشللی داسې راته الهام وشللی داسې یو کرامت ظاهر شللی نو دې سره یعنی قدرتاً زما لکه مناسبت نشته دې څیزونو سره د خوب تعبیر وغیره شو هغه ملکه ما ته حاصل نه ده وغیره بهرحال یعنی دې لحاظ سره زه بدذوقه یم لیکن داسې چلو چې کله د هغه وصال نه داسې اووه اته ورځې مخکې تقریبا ځکه چې هغې بیان پسې بیا هغه موږ له دعوت کړی و که ستاسو خیال یې ډېره شدیده زلزله شوه دې ورځې 10-11 بجو ټیم و زلزله شوه د دسمبر میاشت وه تقریبا ماسپښین شوه زلزله نو شپږو کالو شو چې کله زه خانقاه ته بره وختلم سیړو ته نو دې دننه په دیوار کې ولاړه کوم ملګري چې هلته خانقاه ته تللي ابو په مخکې هغه نقشه راغلله لکه دا ورشي نو دې ځل چې داسې راتلل ما داسې وکتلل که نه بلا شبه یعنې زما ډو یقین نه راته زه دا مخ څه بل شانتې پړقېده نو او که ستاسو خیال نن سبا دا جات کې د ډزې غوندې کوي که نه هغې سره دا بسر کې غوندې سړي باندې ولګي هغه چمک غوندې کوي تاسو به دا ځای په ځای ده باندې چا داسې لګول دي لکه دا خالونه دا عجیب و غریب دی هغه یو رنګ و که نه هریان سلم ورته چې ومې کتلل بس څه هفته تېره شوه چې وی لاړ هغه دنیا نه ووت وصال یې وشو نو دا الله تعالی بعضې وخت ظاهر هم کي چې یو سړی عمل کوي نو چې الله یې نه ظاهروي بیا به چېرته ځي د عمل الله عبرت لهم بعض څیزونه ظاهر کي که نه بد عملي هم ظاهر کي او ښه عملي هم ظاهر کي نو عرض دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې صدیق اکبر ولې لاړ دا په دې وجه باندې چې هغه په دې یو قسم مغالطه کې راغلل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګڼي رښتیا جو خوشه واقعتاً که هغو ته صحت میلاویږي صحت یې ښه شوی دی دا خو زموږ عامه تجربه هم ده کله چې یو سړي دنیا نه ځي نو عمومي طور باندې کلي طور باندې نه عام اخر کې د هغه طبیعت ښه شي یاره ماله دا شی راکړئ زما دې څیز ته زړه کېږي هغه راکړئ دا راکړئ مونږ له ګورم کو جو اچانک وفات شي یاره مونږ اوس خو 15 منټه سم ساده و مخکې دوبۍ وغوښتلې چای وغوښته فلانې شی وغوښته نو ګویا صحتیاب شي بیا دنیا نه ځي نو صدیق اکبر رضی الله عنه کله چې هغه رنګ مبارک ته هغه حالاتو ته وکتلل
نو دې طرف ته ذهن مبارک لاړ چې الحمدلله الله ولا صحت ورکړ دی اوس خکېږي، لہذا زه به دې منځ کې خپل کار وکړم. حالانکه حقیقت څه و چې چونکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلل نو هغه ټول عمر چې کوم انوارات او برکات اخو اسیم ظاهرو، لیکن بالکلیت ورمنه الله تعالی دې وخت صدیق اکبر باندې هغه ظاهر کړل. هغه هغه انوارات او برکات، هغه د مجاهدات او انوارات، د نبوت انوارات، لیکن هغه له تعبیر چې کوم دی غبل ورکړي. نو په دې وجه هغه لاړ خپل هغه کار ته. نو هر زمين دا کو موږ چې هر یو عمل کوو کنه دا مو وایي چې د دې اثر نشي، د دې اثر خو زمونږ په دې عمل کې راضي او راضي، لیکن د دې اثر الله ظاهرو مکی. نو بجای د دې چې بیا زمونږ بدعملي ظاهريږي، نو څومره دې افسوس خبره ده. وګوره موږ کې څوک داسې څوک نشي چې هغه ته کشف الهام کیږي، خو چې کله موږ وړي ته وګورو عام د خلکو دا ضابطه ده، خپل یو سوچ او فکر دی، هغه سوچ او فکر سره اتفاق لازم نه دی، کېدای شي غلطي، لیکن څوک یې راو ماشاءالله مخې ډېر پړقېده، حالانکه هغه عام سړی دی، هغه په دې شود به درلودی نه، لیکن هغه هم تایید کوي ماشاءالله جو مخې ډېر پړقېده دي. که دا څوک ماشاءالله دې زه خو دې خانقاه سره تعلق او تبلیغ سره تعلق او ذکر اذکار کې باړه مو دي تلاوت په مخه کو، نو هغه شی الله تعالی اخر کې ظاهر کوي او عام سړی دی هغه گواہی کوي. او ډېر داسې چې عام یو خلک هم او عام سړی هم وي چې را فلانی وي دغه د مخه بشره بدل شو، رنگ بدل شو. ما خو قاعده قانون نه دی، لیکن عام د خلکو یو میلان یو ذوق دا جوړ شوی دی چې الله تعالی یو شی ظاهري. نو په کار دا چې موږ اوس خدان موږ خسته کزه پودر ځان باندې ولا ګوما جو هر څه وکم، لیکن زما حقيقي جمال حسن زما د مرګ وخت کې وپته لګي چې ما کې څومره دنه دا شی موجودو، د سنت احیا څومره ما کې موجودو، دنه ما ځان څومره مزین کړ دې. د دې زینت اصل دا دی دا چې موږ ځان دنه مزین کړو، د دې به اثر بیا ظاهر باندې راځي. اوس خو موږ ظاهري ځان مزین کړ، لیکن باطنه قشانه تکتور دی. نو بار الله تعالی دې د سنت په دایره کې د ژوند تیرولو توفیق مونږ ته راکړي. کني جو ګره معاملې ډیره خراب ده، او لیکن حضرت فرمایي چې مایوسه کېدل هم نه دي پکار. د الله ولو صحبت ته ځان باندې لازم او ضروري کې ګوره چې به ژوند بدلېږي یا نه بدلېږي. یو دا صحبت تریاق ته تریاق لکه څنګه چې دا ندامت دی کنه، ندامت د قبولیت لپاره تریاق دی. یو سړي کې ندامت پیدا شي پوه شي دی الله تعالی قبول کو. لکه څنګه چې بلا تشبیه یو سړي زهر وخوري او د منې الټه ولګي، نو موږ یې دا الټه د زهر تریاق شه دی به ان شاء الله بچ شي. اوس فرض کړئ سړي غلطۍ سره زهر وخوړل، دا سه یو شی وخوړ چې هغه د ژوند د مرګ سبب جوړې دي شي، لیکن د منې کو الټه ولګي، نو یو دم دغه طبيعت به حال شي، موږ خوشاله شو چې خیر شه هغه سره وتل. دغه شانت انسان عزم سره اراده سره به خپل ژوند تیری چې به زه د سنت پابند شمه. او غیله پر الله تعالی مال دا یو موقع را کړدا زیل را کړ دی چې دې ته بزم راځم او چې کم تعلیمات پیش کیږي پاغه باندې عمل کوم، نو الله به کار کیږي. نو خپل ظاهر هم د سنت مطابق، خپل باطن دوه د سنت مطابق، دوړ موږ باندې لازم دی. وزرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهری ګناه بوم پری دو باطینی ګناه بوم پری دو. باطینی باندې ټیم لګی تاسو ما بارها ویل دي، لیکن ظاهری باندې ټیم بالکل نه لګي. دا 15 فټه جسم دی کنه، د کې موږ تغیر او تبدل کو، دا خو موږ له شریعت اجازه نه درا کړی دی، کرا کړ دی حدود کې را کړ دی. موږ ته خول دي چې دې زینو کې دې کارونو کې تاسو تبدیلی کولې شي، کمې به شي کولې شي، دې کې نشي کولې، او چې کوم کې کول دي هغه موږ نه کوو، چې کوم کې نه کول دي هغه موږ کوو. نو زمونږ د باطن بالا جوړیږي چې کم از کم موږ ظاهر خو د سنت مطابق کو کنه، د دې اثر به پریوزي کنه. ظاهر سنت څه دی چې زمونږ ګیری چې کم دي کم از کم هغه د سنت مطابق شي، زمونږ لباس هغه د سنت مطابق شي، زمونږ لباس د استعمال طریقه هغه د سنت مطابق شي. دغه دوه څیزونه دي هم کنه. نو چې هغه کې موږ ناکام شول، نو بیا د دې خاص اهتمام وکړي چې کم از کم وګورئ یو سړی یو ځای ته ځي، نو دغه اثر به بل باندې څنګه کېږي چې دې ځای ته دې لاړ او دغه ظاهري فرق راغی. خو ظاهري زما د جسم ته بګوري کنه، که زما د جسم کې شرعي تبدیلی و د سنت مطابق، نو هر سړی به وي چې آو د داتل د لفیده ورکی او واقعي دا ځای دی د دې قابل دی چې موږ دلته لاړ شو. حضرت فرمایل دا خاموش دعوت دی. یو سړی کې دي چې مسلسل راځي ذکر اذکار ما کوي، لیکن دغه ظاهر د شریعت مطابق نه دی،
نو بل غنه نه متاثر کیږي او دغه په دعوت کې با اثر ونی لیکن که ظاهر شریعت مطابق ہو اگر چې عمل کې ادوره ده ناقص ده لیکن دغه په دعوت کې به الله تعالی اثر به واشي نو په دې وجه خپل په دې ظاهر منی ما کوشش کوي دا صرف مو چې الله غفور الرحیم دی الله غفور الرحیم دی ولې وسره نور ډیر صفاتونه مو دي جلال صفات مو دي قهار هم دي جبار هم دي منتقم هم دي ماشاء الله امي بزرگ دی بیا وایته ډېر عاجز وي من تبع هواه چې هغه د نفس او د خواهشاتو پیروي کوي موږ تکړه یو کنه څه تکړه والے دي قوت او طاقت خو وسړي د نفس او د شیطان مقابله کې خي کنه نو نفس په مخ کې موږ بالکل ګډړان یو ځان بالکل سملول دي او شیطان مخ کې موږ پراتی یو او زه تکړه ما زه ضرور ما څه زور خو اصل زور خو د نفس او شیطان ته خول دي کنه هغه زور خو موږ ونه خو نور موږ یو ول ته زور خو دا غي زور نه خیر څه نو بهرحال د دې خاص اهتمام کول دي د سنتو خاص او اعظم وګړي چې را بس موږ به دا ګیرو ته ایسوم نه وي موږ به څو پورې دا یو بل ته مینت کوو سوال وکړو د پیسې بچتو ما دی تبذیر نه ما بچللای د سنت احیا ما وشللا د الله تعالی قرب ما حاصل شه ملائکه په فخر کوي ټول کائنات په فخر کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ عمل پیش کیږي چې دغه شانته پیش شنو څومره اثر به کیږي څومره به د غوجرته تکلیف کیږي او دا زموږ د روزانه عمل دی دا سه بدعملی دا چې هر عمل سره نخته دی دا هر یو عمل دغه انتها شته دی هر بدعملی انتها شته ابتدا مشته انتها د دې انتها نشته ان خته دی او کار دی جو کیږي نو کیږي غالبا غلام حبیب نقشبندی رحمت الله علیه متعلق راضی د بزرګانو د کشف الهام شي د حقیقت خنه فضول خبرې نه به فرمایل زو ځل روزه اقدس لاړه صلی الله علیه وسلم ته صلوات و سلام به نو زړه کې می خیال راغی څه خیال پیدا شو زړه کې می دا خیال او تصور پیدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دي زمنګ دا عقیده د اهل سنت والجماعت اکابر دیوبند چې انبیاء کرام خپل اجساد انصاری سره خپل په قبول متحرک ژوند دي او چې کوم رزق الله ورکی هغه خوري مزونه کوي وغیرہ وغیرہ او چې څوک نږدې لاړ شي الته سلام وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سلام زه په خپل اورم او د دې جواب زه ورکوم او لری نه چې څوک وي نو فرشتي ورسي دا عامه ضابطه ده کله کله الله تعالی غواړي دا ضابطه ختمې دي ماشي چې من نه حسابات اوچت شي او براه راست تکلم وشي لیکن هغه استثناء ده تاسو ممکنه ده دا قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه خطبات حکیم الاسلام کې فرمایل دي نو بهرحال عرض به دا کوم چې به فرمایل بعد صلوات و سلام وي او سلام به چې پیش کړو زړه کې به دا خیال پیدا شي چې دا صلوات و سلام هر یو ته وي کنه څه پکې پاتې کیږي ما اسمه یعنی غیر ارادي طور باندې په زړه کې مې یو خبره تیر شله تاسو کوئی غلام حبیب نقشبندی صاحب رحمت الله علیه د چکوال کې بزرګ نقشبندی بزرګ به فرمایل یو دا بل ما چیرې دا سلام بسنګي ځکه ټیک ته سلام جواب خو دی او بعضی اوري بعضو ته الله اکثریت ته نه اوري بعضو ته واورول شي او چې دا بس کیفیتي وې فرمایل دغه وخت کې ما باندې داسې یو کیفیت تاریخ چې نه زه ودو منوي خو بین اليوم واليخزى یا داسې ونه کیفیت ما باندې تاریخ وې ما ته او فرمایل هغه کس چې هغه زما د سنتو خاص اهتمام کړي خصوصا دغه په دي مخ باندې داګيري هغه له جواب ورکوم چې چاني هغه د قصيزي وي هغه ته زه ګورم هم نه وي شاپ مخ باندې کم از کم دا سنت ژوندۍ زاغه ته ګورم هغه له جواب ورکوم او چې څوک د دې سنت نه انحراف کړي کمی کړي د دې اهتمام اند کړي وی فرمایل سلام سوي چې زه ته ګورم هم نه ګورم ورته نه اوس وګوره زمونږ حج عمره چرته لاړې خو بدلته نه وکړ لاړ شي تجربه وکړي مشاهده وکړي کني دي خاریو کې دي چې زما هغه سره ته واسطه ده په دې وجه زدا وایم کې دي چې دلته ني لیکن چې دلته نه لاړ شي خو مزیدار هر څه به وکي بیا تل غسرونه او خري اوس خو غریواج ختم شو ټکونه لګي چې را پوزیشن می خراب نشي ته زه د خدای دربار ته خدای ته ولاړ التم پوزیشن ته لیر نشي دلته ټک الته ټک دلته ټک
خو بهرحال هلته دا هر څه وکړي که خدای ولا څه همت ورکړي لس شل ورځې ورته موقع میلاو نه شوه یا په زړه کې څه درد پیدا شو داسې لږه ډېره ګیره راوتله خو چې څنګه فارغ شو چې بس هغې ته کښېني هلته جو بالکل مونسون را روان دی هلی جي حاجي صاحب راغی دي هلی جي فلانې صاحب راغی دي هغه هر څه هلته پرېښلل خوشحالي کو چې زه لاړم ما روزه اقدس باندې حاضري وکړله زه ځکه وایم چې موږ خپل په دغې کې خوشحاله یو چې ما هر څه وکړل بس موږ باندې قدې کوڼه کانه د مخکې دل چې ما ویلي خپل په خیال کې موږ ما هر څه وکړل ما حج ما وکړو ما عمره ما وکړله ما مزونه ما وکړل تلاوت مې ما وکړو حقوق مې ما ادا کړل بس خپل په خیال کې حالانکه هېڅ هم موږ ته حاصل نه شلل او چې دم ته غټ یو عمل دی خیراتي د دې اهتمام وکړئ دا خبره ما تاسو مخکې عرض کړې وه که نه کله چې د فرعون لاش بره په دې سر باندې ګرځېده دریانیل کې غرق شه موسی علیه السلام یا الله فرعون موږ پسې بیا مې غرق کړ دی ورشه بیا هغه په کناره باندې روان دی چې موسی علیه السلام بعضو کتابونو کې دا خبره لیکل ده چې دغه شکل ته وکتل هغه داسې بلېده پړقای ولا خو پیغمبر و که نه اریان شو یا الله داسې چل دی سور کافر زما دشمن ستا دشمن د خدای دعوه د ده په دې مخ دا رونق ولېدې هی موسی وی کافر دی کافر عذاب پې کېږي خدا د دې ګیرې برکت دی وي د ګیرې برکت عادت بسو د فرعون دا جمعه هغه وخت نه را روان ده جمعې پر ورځ به خاص اهتمام کو تیل به یې ولګول منګز به پکې ووله پټکې به خاص تړل دا دوه خاص اداګانې مخکې د ټولو بادشاهانو دا یو طرز او طریقه وه ویده به دا ګیره ډېر اهتمام سره به منګز کړه تیل به پکې ولګول او دا پټکې به ورته ډېر اهتمام یعنې د جمعې اهتمام به کوو هغې کې به د ګیرې اهتمام ډېر زیات کوو نو ما چې زه یو کار یې کړ دی چې د دې انوارات تا ته ښکاري نور سور کافر دی نو چې یو کافر مطلب مې دا دی چې یو کافر هغه ته د ښه عمل ګورې جزا نه میلاویږي د هغې جزا نه میلاوي دنیا کې ورته الله تعالی بدل ورکړي خو آخرت کې نشته نو د هغه باندې چې لږ ډېر اثر کېږي نو چې یو مسلمان دی امر به اثر نه نو د دې اپوزیټ د دې عکس شو چې یو سړی د دې اهتمام نه کوي امر به ظلمت څومري موږ که په ډېر دا سرخي پوډر راکاږو که نه هغه کې ګوره دا نورانیت نشته دا نورانیت هغې نشته که نه ادم خان نه تپوس وکړئ دا نورانیت دکې چې اوس دا مخکې ودکې تاسو وګورئ د دې ګیرې ته ماشاءالله ته ودرېږه ادم خان د دې ګیرې ته خو وګورئ که نه دا مخکې دکې دا نورانیت تاسو لیدلی و دی خو دقل ته موږ سره دا 30 کاله تېر کړي وو خو د سنت یو سنت اهتمام د کم ځای ته وګوره د دې سړي یو جذبه پیدا کېږي چې ګوري موږ له څه چل وشو موږ حسن جمال چې کوم موږ معیار ګرځول دی ګوره نه دی معیار یاد وساتئ او وختي دی څو پورې به دا کار موږ کوو څو پورې به کوو یو څیز انتها نشي بس کول پکار دی که نه سنت مطابق چې زمونږ دا چهره مهرې نو څومره به د دې برکات څرګندېږي څومره به د دې انوارات او د دې اثر به زمونږ په قلب باندې بیا کېږي حضرت فرمایل چې دا انسان لپاره ګناهونه د بچ کېدو یو ذریعه او سبب دی وقایه ده چې وایي ماشاءالله ستا دومره غټه ګیره ده سنت مطابق دا کار مه کوه نو دا ولا ښه شله که نه دا ولا سبب جوړ شه اوس خو خلک لان تان کوي که نه او ګیرې والا دی دا چلې وکړو ځکه هغه وکړو دا خو مستقل یو فرض و مستقل یو واجب مستقل یو سنت دغه اهتمام وکړو تا خو دواړه ګناهونه وکړل ته ګناه وما کوې ګیره وما د سنت مطابق سانه ده نیمه ده یا خری نو کم از کم هغه یو سنت باندې خو عمل کړ دی که نه یو واجب یې خو پوره که کاډو بل ته پاتې شه لہذا موږ که د سنت دایان یو شیدایان یو نو موږ به خپل د جسم باندې اول محنت کوو اول دا 15 فوټه جسم الله تعالی موږ له راکړ دی امانت دی او دا امانت چې څنګه الله ویل دي هغسې به موږ استعمالوو د دې موږ مکلف یو پابند یو ګوره د دې که دې کې موږ تغیر ورته بدل کوو دا د الله تعالی په تخلیق کې تغیر دی تبدیلي ده دې کې تبدیلي مه کوئ او د دې اثر به بیا ظاهریږي بیا زموږ د خانقاه ته د راتلو مقصد به هم حاصل شي د هغې رنګ به هم نور ومني که چاته دعوت ورکړئ ستاسو په دعوت کې به اثر ووایي فرض کړئ آسان الفاظ که سړی تبلیغ له لاړ مثال په طور 4 مهینې هغه ولګولي صلیخ ورځې ولګولي کال یې ولګو لیکن که د هغه ظاهري جسم کې فرق رانغی شریعت مطابق نشي نو تاسو د هغې ګواهي کولی شئ تاسو به یې داسې لاړ حالانکه هغه یو کال عمل کړ دی د مزونو اهتمام یې کړ دی ذکر اهتمام یې کړ دی تلاوت اهتمام یې کړ دی د خلکو د دعوت اهتمام یې کړ دی د هغه په ذریعه ډېر خلک مز باندې راغلل هدایت باندې راغلل لیکن دته تاسو ښه نه وایې ولې
دغه ظاهر چې کوم دغه شریعت مطابق نه دی نو ظاهر به موږ د شریعت مطابق کوو ولا بکار کیږي دا ونه وای چې بس یې الله زړونو مالک دی زړونو مالک دی زموږ دلته رشتہ داران دي قریب قرب و جوار کې د موږ او داسې اهتمام نه کوي خو چې ورته سړی خبرو کوي یاره جی خدای زړونو ته ګوري زما بالکل پاک دی ما دا خو دې وینو نه ډک ډک دی دا کله پاک دی دا خو ټولو کې څخه دقه دی نو جسم کې بدم طبیعي نه یې نه په دې زړه کې جمع پرته ده دا ټول لکه دا دوکه ده د نفس الله تعالی دې موږ ټول د توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ذکر کول بیا ورپسې څه پروګرام دی ها ٹھیک شو او بیا ورپسې ها ٹھیک ده ذکر وکړئ الله 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 الله
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु लसल दुरूद शरीफ हुआ। پنځه ځله استغفار وایه. دلته راځئ. درې ځله سورة اخلاص وایه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النكاح سنة. وقال النكاح من سنن المرسلين. وقال النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. عبدالحلیم صاحب تاسو صدیقہ بی بی بنت تحسین اللہ په عوض د 3 سونې د تولې سونې مہر او سره 15 مرلے مکان مع جمله لوازمات یعنی تیار د دې په عوض باندې محمد احمد بن ادم خان ته نکاح شرعي سره ورکړو. احمد موسی خان ته صدیقه بیبي بنت تحسین الله په عوض د 3 تولې سونې او سره 15 مرلے مکان مع جمله لوازمات محمد احمد بن ادم خان د نفس لپاره نکاح شرعي سره قبول کړو. جزاك الله بارك الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اوس دې پسې دا ختم دی ماشومانو ختم دی اور پسې به اجتماعي دعا کیږي او تلوان شاتك بس شاتك دلوقتي النقطة ولا ماشومان لور کېږه راځي به هم څه ودانه ده لور خلک راډي به دا هم راځي ماشومان لور کو ډول ور ده vale vale saya
نوع مختشى دا دې پنځو ماشومانو ختم دی او د خانقاه کې د سبق ویل دی دا موږ د ټولو دپاره د خوشحالۍ موقع ده چې دلته څه کار کېږي هغې کې د ټولو زموږ حصه ده نو موږ ته به هم الله تبارک وتعالی د اجر ثواب راکوي نو اوس به دا ختم وشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب
هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا الله زموږ دا ناسته خپل بارګاه قبول کړي الله. یا الله سچې واورېدلې الله دې باندې عمل توفیق راکړي الله. خپل د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم یا الله ظاهرا باطنا الله کامل اتباع زموږ دې ټول نصیب کړي الله. خپل تعلق خاص خپل معرفت او محبت یا الله زموږ نصیب کړي. د دې ثواب الله زموږ شیخ علی مقام ته ورسوي. درجات عالیه نصیب کی قبر باندې الله د انوارات و باران وره زموږ اولیاء او هغه مقام ورکوم چې ساشان سر لایق ته خپل د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم الله دایمي رفاقت او صحبت نصیب کی د ابو فیضات نمنګ ټول بهرمن کې د ابو فیضات دنیا ګډ ګډ ته ورسای موږ ټول یې الله د ذریعہ په تور باندې استعمال کی الله څنګه چې موجودین دي غایبین دي الله چا په لږه څه قسم جای سریاجت ته غیب د خزائن نه پوره کی الله یا الله څوک چې پریشان حال دي د پریشانی ختمه کی څوک چې مقروض یا الله ذکر د اداګي صورتونه پیدا کړي یا الله څوک چې بے اولاد دی ابو د نیک نارینه صالح اولاد ورکړي چې اولاد نه فرمانه یا الله فرما بردار کړي کوم چې د رشتو په طلب کې دی الله سنت مطابق خو شی ټول تو ورکړي یا الله یا الله دا نکاح چې سده کې انتهایی برکات نصیب کړي دوته یا الله جانبینو کې الله دوړه خاندان کې انتهایی اتحاد اتفاق الفتح محبت نصیب کړي الله ناچاخاینه الله بدمنه نه الله جنگ جګړو نه الله اشرارنا شرورنا مفسدیننا حاسدیننا مانعیننا نظر بدنا الله ټول محفوظ او ساتي الله او نکاح من کوم برکات تا مرتب کړ دی الله پتا ما هاي الله دې دوړ خاندان ته الله ورکی الله دا مثالی جوړو ګرځي الله او یا الله نیک او نارینه صالح اولاد ذریعہ دا ګرځي الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت باندې فخر دا یو سبب او ذریعہ ګرځي یا الله څومره شي بیماران دي الله په دې محفل کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي هر ځای کې چې دي ټول ته صحت کامله عاجله دائمه مستمره ورکي دی بیماری د رحمت الله صحت پر رحمت کې بدل کې زر ټول ته کامل اطمینان قلب او سکون نصیب کې تمره چې زموږ بیروزګار مرګري دي الله ټول ته خو روزګار ورکي الله رزق حلال زموږ د ټول وسی کې وسط او فراخي نصیب کې فقر هم تنگ دسته نه الله موږ ټول محفوظ او ساتي تمره چې زموږ عزیز اقارب رشتہ داران پیر بایان مسلمانان دنیا نه تل دی الله ټول بخي دا زمانه کې خراړای ګلالا هغه لپاره دعا وکړئ دا امیر بادشاہ والده سیبه دا وفات شه ده نن 3 بجې جنازه ده او دا حبیب الحق سیبه خیر آباد والا زموږ پیر بایو مخکې غالبا پیر پر وفات شو او دا
نور طوطا مټه دا وفات شي دي او دین علاوه زموږ په دې خانقاه اجتماع کې آخري بیان چې کړی و بزرګ چې راغلی و حافظ نثار الحسیني صاحب رحمت الله علیه هغه هم دنیا نه وصال وشو. د ټول لپاره خصوصیت سره دعا وکړئ. نور چې کوم مسلمانان دي ټول دعا وکړي الله ټول وبخي راتلونکي منازل ټول ته آسان کړي. برزخی څومره خوشحالۍ چې بنده مومن لطایف دي الله په توحید یو نصیب کړي. یا الله څه قسم کمی کوتاهی لغزش وي عفو درگذر معامله ورسره وکړي. قبرونه یا الله جنت ته باغچونه باغچې وګرځوي. سلسله کې چې الله تقریبا داخل وي یا الله د حاجی صاحب رحمت الله علیه پیشورګي دی او په حق یا الله سچ ثابته کړي الله. او یا الله دا بیماری مختلف دو تیری کړ دي دا ټول لپاره الله رفع درجات او د تطهیر سبب وګرځي الله. او څومره چې پسماندگان دي الله ټول ته صبر جمیل او صبر تام نصیب کړي. موږ ته الله دې سخت سفر تیاری توفیق راکړي الله. دغه د جداینا رسواینا خذلان الله موږ ټول محفوظ او ساتي الله. دا دواړه خانقاهګان یا الله نه خسور پر سرسبز او شاداب وساتي. څومره بوټي چې دې کې لګېدلي الله ټول نه پاراوري ونی جوړي کې د حضرت کامل فضل الله ټول ته منتقل کې هیڅ بیا الله محروم کړي. د ماشومان چې کوم ختم وي الله د خپل بارګاه کې قبول کړي الله. خپل والدین لپاره دا مبارک یا الله بوتا مزید یا الله دو خوشاله د اولاد خوشاله دو ته اوخه یا الله. موږ شیخ علي مقام رحمت الله فیوز برکات یا الله ټول قرآنای ته الله د څومره ماشومان چې څومره چې موږ موجود وي الله غیر وي الله موجود نه غایب وي ټول ته الله زموږ شیخ علي مقام رحمت الله علیه فیوز برکات منتقل کړي الله. په افاق کې الله خارق کې هم ټول د ذریعہ په تور باندې استعمال کړي او د دې ماشومان په ژوند کې انتهایی برکات نصیب کړي الله. مزید علم عرفان یا الله دعوت نصیب کړي الله. خپل تعلق خاص خپل معرفت دې ټول نصیب کړي یا الله. تاسو چې موږ ژوند په دین متین باندې قائم او دائم وساتي او کله دنیا نتلو وخراش لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا الله دا پاک کلمه زموږ په جبه باندې جاری او ساری وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لکه نه پاسه مې